نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم. سورة الأعراف نهم پارا یوسل شپیتم نمبر آیت دی. فمخی آیاتونو کی د بنی اسرائیل و حالات بیان شو. موسیٰ علیہ السلام چی کلا د فرعونیانو د ہلاکت نبات پا بحر قلزم باندی ووڑی دل. فرعونیان اللہ پاک پا بحر قلزم کی ہلاک کرل. موسیٰ علیہ السلام سرد اخبر ملگرو کلچی دی دریاب نووڑی دل. اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام تا حکم اکو چی دی اخبر قوم بنی اسرائیل تا آیا چی دا عمالقو سر جہاد اکی. موسیٰ علیہ السلام 12 کسان دا معلومات دا پارا عمالقو طرف تا الیگل. اغویتے ویلیو چی تاسو بحال نوائی. 2 کسانو یوشع ابن نون علیہ السلام او کالب ابن یوقنات دی دا عمالقو حالات قوم تا انوی. دی 10 کسانو دی بنی اسرائیل تا دھاوی حالات بیان کر. بنی اسرائیل او یریدل. موسیٰ علیہ السلام تے جواب ورک انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون فاذهب انت وربک. تو استاخدے دلار شی تاسو جہاد کوئی منگ جہاد تنزو. موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین تدبیدہ خبر بیان کر اور اللہ پاک نے سوال کچھ زمود دی پمنس کی جدائی راول. اللہ رب العالمین سلویخ کالات بھی پا میدان تیہ کی ایثار کر. میدان تیہ واقعہ پا سور بقرہ کی تفصیلاً بیان شویدہ. سلویخ کالدی پا میدان تیہ کی بن پاتی شو. مزل بے شوروں کو چند دیزے نموجی سہار بے قتل واپس با پخبل زیبان دے ولاڑ. یہ موسیٰ علیہ السلام نسوالو کچھ میدان تیہ کی ہمانگا پاتی شو. خودلتا دخوراک سکاک بندو بس پکار دے. اللہ رب العالمین بیتا من او سلوا دخوراک بندو بسو. من دا دی گیرو پشان خواگ خوراک او سلوا دا دا مڑزان پشان تازہ مرغیوی پخکڑی شوی دی تب تیار رات لی. سہر نور را خطو سر بدی تب ہر پرکیوی تیار خوراک بندو بسو شو. دوی منگتا حدیثے کی گرمی دیر دا لحاظا من دا گرمین دا بچکے دو دا پارم سے انتظام پکار دے. اللہ پاک اور یزرا وستا دا نورن دا بچکے دو انتظام ہوش. بیا بیوی دا شپی تیاریوی دا رنا بندو بس پکار دے. اللہ پاک بیتا دا شپی رنا را وستا یو نور یو رنا بو دا شپی بردی باغی حاجت کو رکھی. ابو بندو بس پکار دے. موسیٰ علیہ السلام سر اخبلا ہمسا بے کانی تراوا چول آغین 12 چینے بروان شو.
او 12 قوم بني اسرائیل د یعقوب علیہ السلام د 12 بچو اولاد هغه خپل خپل زین وبس کړي دوی ته ویل شو خوراک سکاک کوي انتظام بتاس تکیږي خو بری زیاتې باندې کوي ځان له بد سبا د پاره دیم نه او خپل طبيعت باندې دا خوريش کوي دې د سبا د پاره ځان ته خوراک سکاک شروع سبا د پاره به ځان ته خودل همسا موسی علیہ السلام سره هغه همسا و چې د آدم علیہ السلام در روان او شعیب علیہ السلام تر ورسید او شعیب علیہ السلام هغه همسا موسی علیہ السلام ته ورکړو هغه همسا د جنتی لرګي د آس د لرګي نه جوړه او هغه همسا و چې دا غینه په اجدها جوړې ده کانی وسره کم کانو نو کانی هغه کانو چې موسی علیہ السلام ځان سره کوی دور نه وروړي ځان سره به ګرځو او یا هغه کانو چې موسی علیہ السلام په ځان ته کپڑے خو دی او لامبل هغه کانی بیا موسی علیہ السلام ځان سره کړو پدې کې 12 کندې وي چې همسا به راواچو لدینه و 12 ځای چینه روان شي او ټول بنی اسرائیل به خپل خپل ځای نه وبس کړي سلویخ کال دی په میدان تیه کې تیر یوشع ابن نون علیہ السلام وقت کل راغی دوی د میدان تیه نه وتل دوی موږ دی خالیه ته دنکی الله پاک یوشع ابن نون علیہ السلام په جواب باندې وی دن نشي او چې دنکیږي نو په عاجزه سره بدن نکیږي او بل تاسو الفاظ وای حتوتن معنی زمون گناهونه معاف حت عنا خطايانا اصل الفاظ بدا سی وای او چې دنکیږي نو تاسو بدا سی سر ټټ کړو په عاجزه باندې او په ټټ ټټ روان دي چې الله پاک تخبل عاجزي ښکارا کوي نو بن اسرائیل خو کاغو دوی چې دنکیدل نو داسې ناسې لکه ماشوم چې د آزاد رسولي او پزمکه روان داسې روان او دوی ته ویل شي تاسو به حتتن وای دی وی حتتن فی شعرته غنم پکاد خود غنم پدی بمبل کی الله رب العالمین پدی باندی وبارا واست طاعون براوی او یا زر بنی اسرائیل په یو وخت کې الله پاک د دین حالات نو دغه حالات الله ذکر کوي چې موږ په دومره انعامات کړو او دا دومره نافرمانو چې سب وته نه هغه به نه منل لکه سونه مفت خوراک په ملاوي خوراک مفت کی اسکاک مفت کی ترسکن خوراک ملاویگا خواگا ملاویگا اوبا تازہ ملاویگا دا چینی اوبا رانا ملاویگا دا نورن دا بچکیدو دا پار اوریز راو رسیدن نور دا خدای نصب وال دا خودنا فرمانو خانو چه دن نکیگی نو تاسو بلک ذکر کوئی او عاجزی بکی دیوی منگ ذکرم نکو عاجزیم نکو او جسنگ و تویلی شو دا غین خلاف فینا شروع کا نو اللہ جل شانہو دی حلاک معلومہ داشوا دا اللہ پتا بیدارے او دا پیغمبر پتا بیدارے کی نجات کو نعمتون دا اللہ شکریہ ادا کل پکا نو کہ شکریہ دی ادا کردونو مزیب نور زیاد خودینا فرمانیونا شکریو کلا اللہ جل شانہو حلاک نو فرمائی نور واقعات تفصیلا سورہ بقرہ کے تیر شوی دا خودلتا مختصرا بیا ذکر کی وقد قاناهم اثنتين من اگر زولدا بني اسرائيل 12 اسباطا امما 12 جماعتنا اولاد یعقوب علیہ السلام نا یعقوب علیہ السلام 12 زامن او د هر یو زوی قبیله جوړه پورا خاندان نو 12 جماعتنا د یعقوب علیہ السلام د نوسونه جوړ شو واوحینا الی موسی او منگا وحی اکڑا موسیٰ علیہ السلام تا اذ استسقاہ قومو کلچ دو ابو غفتی قومو دخبل قوم دا پارا اذ استسقاہ قومو کلچ ابو غفتلی ددند دا قوم پا میدان تیہ کی قومت مغلوبو پکار دی نو منگو تسوی ان ادرب بعصاک الحجر تا اوہا پا دیکھ پلام صحابان دی دا کانی فانبجست منه 12 عینا پس روان شوی د دې کانینا 12 چینه
قد علم كل اناس مشربهم فتاقی سر پیجندل هر یو ډل خپل زید او بوس کلو وظللنا عليهم الغمام او منصور اکړه پدی باندې د اوریازي وانزلنا عليهم المن والسلوى او من نازل کړ پدی باندې من او سلوى کلو تاسو خورئ من طیبات ما رزقناکم هغه پاک چې موږ درکړي تاسو ته وما ظلمونا او دې ظلم نو کړی په موږ باندې ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن دی او په خپل ځان باندې ظلم کوونکي وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية او یاد کا وخت چې ویل شو دوی ته چې تاسو داخل شي دی خار ته خار کم یو بیت المقدس یا اریحا یا ایلیا یا شام دا سلون اقوال پکې علماء ذکر کړي وکلوا تاسو خورئ منها پدې خار کې حیث شئتم کمزه کې چې تاسو خوښوي وقولوا تاسو وایي حطة الفاظ حطة وایي وادخلوا الباب سجدا او تاسو داخل شي په دروازې باندې سجدي په حالت کې نغفر لكم خطيئاتكم نمون بماف کستاسو گناہونا سنزید المحسنین زرد چمون بزیاد کو تنیکانو ثوابونا فبدل الذين ظلموا پس بدل کئ کسانو چغی ظالمانو منهم ددوینا قولا وینا غیر الذي قيل لهم الا وداغنا چدوی تویل شو دیت چې څنګه ویل شو هغه بدل فارسلنا عليهم رجزا من السماء پس منگرا اولگ پدوی باندی وبا د اسمان د طرفنا بما كانوا يظلمون په سبب د دې چې دوی ظالمانو واخذ دعواهم الحمد لله